په دې ویډیو کې غواړم چې د دوه زاویو لپاره د ساین د جمع فرمول ثبوت کړم. یعنی غواړم چې دا ثبوت کړم چې ساین د x مثبت y x مثبت y دا مساوي کیږي له ساین x ضرب د کوساین y جمع کوساین د x ضرب د ساین د y. زه غواړم چې په دې ویډیو کې دا ثبوت کړم. دلته یو شکل لرو، دا ډېر یو عجیبه شکل ده. که ورته وګورو دې شکل کې څو مثلثونه دي. یو دغه لوی مثلث ده چې زه دلته که په دا سور رنګ داسې بیل کړم. یو دا مثلث ده، دا هم قائم ضلع، دا هم قائمه زاویه او دا هم قاعده کیږي. دا قاعده بیا د بل مثلث لاندې پروت ده، د دې مثلث وتر کیږي. او یو هم دا بل مثلث ده چې زه اوس دلته په شین ته ورته رنګ باندې رنګو. یو هم دا مثلث ده. دا مې ځکه داسې رنګ کړل چې دلته زاویې هم دا رنګ و. دلته x و چې په سور ته ورته رنګ لیکل سوی و، او دلته هم y ده چې په شین ته ورته رنګ باندې لیکل سوی ده. اوس دلته لومړی زه غواړم چې ساین x مثبت y په دې شکل کې پیدا کړم. په دې معنا یعنې زه غواړم چې د دغه زاویې ساین پیدا کړم. دا زاویه په کوم مثلث کې ده؟ دا زاویه که وګورو په دغه مثلث کې ده، ADF، یعنې چې په دغه مثلث کې اوس که زه غواړم چې د دې زاویې ساین پیدا کړم، نو د دې زاویې ساین مخامخ ضلع پر وتر کیږي. وتر خو معلوم ده چې یو ده، او مخامخ ضلع هم DF ده. نو د x جمع y یعنې د دغه زاویې ساین څه ده؟ د DF د ضلع اوږدوالی ده. دلته لیکم چې دا مساوي کیږي له DF د ضلع اوږدوالی. اوس که وګورو دا DF ضلع یا دا د DF کرښه له دوه نورو کرښو جوړه سوې. له کومو کرښو جوړه سوې؟ یو له DE کرښه نه جوړه سوې، او بل هم د EF له کرښه نه جوړه سوې. د EF یعنې چې له دغه کرښه نه. څه دا اوس داسې هم لیکلی شو چې دا مساوي کیږي له DE د ضلع اوږدوالی جمع EF اوس که یو بل څه ته دلته موږ ورته ځیر څو، هغه دا ده چې دا د EF یعنې چې دغه کرښه دا له دغه کرښې سره مساوي ده. یعنې له کومې کرښې سره؟ له CB له کرښې سره. نو دا اوس داسې لیکلی شو چې دا مساوي کیږي له DE د ضلع اوږدوالی جمع CB یا د CB د ضلع اوږدوالي سره. دا په دا بل رنګ لیکم چې بیا وروسته معنا دا ګډوډ نسی. په هم مخکینی رنګ سمه دا لیکل او دا هم لیکم CB د ضلع اوږدوالی اوس زموږ کار لږ ساده شو. اوس وروسته له ده زه راځم دلته د x د زاویې لپاره ساین او کوساین معلومو. دلته که وګورم دا د x زاویه ده، زه که وغواړم د دې زاویې ساین پیدا کړم، نو مخامخ ضلع باید په وتر وویشم. دلته DC مخامخ ضلع ده او وتر هم یو ده. نو د DC ضلع څه ده؟ د دې زاویې ساین کیږي. دا د DC ضلع څه شو؟ ساین د x شو. او همداسې که کوساین وګورم، کوساین مجاور ضلع یا هم د خوا ضلع پر وتر. دلته د خوا ضلع څه ده؟ EC ده. یعنې چې دا ضلع د دې زاویې یعنې د x د زاویې کوساین کیږي. دا هم کوساین د x. اوس زموږ کار استا ساده کیږي او موږ دې ثبوت ته رسیږو. نو زه په دې برخه کې له تاسو نه دا غواړم چې تاسو ویډیو د یو څه وخت لپاره ودروئ او د DE او د CB قیمت نظر په x، y، sin x او کوساین د x پیدا کړئ. ښه،
اوس راځئ چې خپل کار ته په ګډه سره دوام ورکړو. زه که وغواړم د سی بي د زول قیمت نظر په کوساین ایکس یا ساین ایکس او یا هم ایکس و وای پیدا کم، دلته دا د وای زاویه ده، نو زه دا دلته د دې زاویې ساین په نظر کې نیسم. ساین د کومې زاویې؟ د وای د زاویې. دا مساوي کیږي له مخامخ زول پر مجاور، مخامخ زول پر وتر. دلته مخامخ زول کوم زول ده؟ بالکل دلته مخامخ زول دی سی بي زول ده. سی بي زول یا د سی بي زول اوږدوالی تقسیم پر وتر یې بالکل کوساین د ایکس. اوس دلته زه غواړم سی بي پیدا کم، نو دواړو خوا د مساواتو سره کوساین د ایکس ضربوم. دلته سی بي مساوي کیږي له سی بي یا د سی بي د زول اوږدوالی دا مساوي کیږي له کوساین ایکس، کوساین د ایکس ضرب د ساین د وای، ضرب د ساین د وای. اوس دلته موږ د سی بي قیمت پیدا کړ. د سی بي قیمت سو کوساین د ایکس ضرب د ساین وای، یعنی سه دا برخه. اوس نو زموږ د پوښتنې یوه برخه پاتې سه، موږ ډي ای پیدا کړو. موږ که دلته وګورو دا د ډي ای زول ده، یعنی دغه موږ باید دا نظر په ساین ایکس یا هم ایکس یا هم کوساین د ایکس پیدا کړو. د دې لپاره چې موږ دا پیدا کړی سو، موږ باید په دغه کوچني مثلث کې د یوې زاویې ساین یا کوساین پیدا کړو. دلته ساین ده، نو ښه به دا وي چې موږ کوساین پیدا کړو، خو اړینه دا ده چې د کومې زاویې ساین باید موږ پیدا کړو یا د کومې زاویې کوساین باید موږ پیدا کړو. دلته که وګورو دا وای ده او دلته هم داسې وګورو دا هم وای کیږي. ولې وای کیږي؟ ځکه د ای سی زول او د ای بي زول سره دا موازي زولونه دي او د ای سی زول سره دا قاطع ده، نو دا هم وای کیږي. او دا زاویه خو قایمه زاویه ده، نو دا کیږي 90 منفي وای. دا سو 90 منفي وای، دا خو پوهیږئ چې 90 درجې ده، نو دا سه 90 سي او دا هم 90 منفي وای سي، دا کیږي وای. دا هم سو وای. اوس که موږ دلته کوساین د وای پیدا کړو، وغواړو چې کوساین د کومې زاویې پیدا کړو؟ کوساین د وای پیدا کړو. کوساین د وای دا مساوي کیږي له مخامخ زول پر په بخښنه سره مجاور زول پر وتر. مجاور زول کوم زول ده؟ د ډي ای زول ده. ډي ای دا هم ډي ای یا د ډي ای د زول اوږدوالی، دا خطک خو تاسو پوهیږئ چې د اوږدوالي معنا ورکوي پر وتر. دلته وتر ساین د ایکس ده، ځکه د قایمه زاویې ته مخامخ ده. دا هم ساین د ایکس. اوس دلته موخه دا ده چې موږ ډي ای یا د ډي ای د زول اوږدوالی پیدا کړو، نو موږ باید دواړو خواو سره ساین د ایکس ضرب کړو. دلته د ډي ای د زول اوږدوالی مساوي کیږي له ساین د ایکس، ساین د ایکس ضرب د کوساین د وای، کوساین د وای. دلته اوس موږ د ډي ای د زول د اوږدوالي قیمت پیدا کړه چې مساوي سو د ساین ایکس ضرب د کوساین د وای سره، یعنی چې له دغه قیمت سره. نو دلته اوس تاسو ولیده په پایله کې موږ د دوه زاویو لپاره د ساین د جمع فرمول ثبوت کړ.